نو د نبوت د دې روحاني منصب انتها او کمال لپاره الله پاک د مکې مکرمې د ښار انتخاب کړي. د مکې مکرمې د ښار فضیلت او د افضلیت یو وجه دا ده چې د دنیا د دې دوو ښاریونو علاوه بل د ځمکې یو حصه هم الله پاک حرم نه ده ګرځولی، حرم یې نه ده جوړه کړې، او د مکې مکرمې د ښار څه حصه د ځمکې هغه الله پاک حرم مقرر کړی دی. او د حرم د ځمکې حکم دا دی چې کافر ورته دننه نشي تللی. د حرم د ځمکې حکم دا دی چې مسلح انسان به پکې نه ګرځي. حرم د ځمکې حکم دا دی چې په دې کې ښکار چې د یوې ونې د سوري د لاندې ناست دي نو ښار وجل، د ښکار وجل، قتلول او په هغې ګزار کول خو غټه خبره ده. هغه به د هغه ونې د سوري نه هم نه شړي، یری به هم نه چې هر څه. او د مکې مکرمې د ښار د حرم حکم دا دی چې څوک پکې قتل وکړي د حرم په حدودو کې دننه به د هغې نه قصاص نه اخلي، د هغې نه بې بار کې بهر به دې نه قصاص اخلي. مکې مکرمې د ښار د حرم په باره کې الله قرآن کې وایي نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. الله دې زموږ ستاسو د ټولو حفاظت وکړي. د مکې د ښار په حرم کې ګناه دا خو ډېره لویه خبره ده. الله وایي ومن یرید فیه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألیم. د مکې مکرمې د ښار په حرم کې کم انسان چې د ګناه د کولو اراده قدرې وکړله الله وایي زه به ورته دردناک عذاب ورکوم. نو دغه حرم چې دا د احکام ني کم بوټي چې خودرو وي، دا یو خبر په حاجیانو کې مشهوره ده، په لاره به رواني خیال بیني ایو حاجي صاحب چې د بوټي یو پاڼه یا لږ شاندې حصه راوني چې کټېږي او بیا دا نور ورته چې دم در باندې ووخته ګناه دې وکړه، داسې خبره نه ده. کم بوټي چې خودرو وي، خودرو معنا ده چې هغه فطرتاً خود به خود په خپله د ځمکې نه را پیدا کېږي، داسې بوټي کټ کول، ریبل، وهل، د هغې څانګه را کټ کول دا منل